الرحمن الرحیم. نن به ډسکس کوو شیاټیکا یعنی عرق النساء رګ بیماری. نو دا یو دوه رګونه چې د ملا د تیر نه راوځي نه روځي، یوې خپې ته ځي یو بلې خپې ته ځي او په دې خپو کې چې کوم حرکت دی نو دا هم د دغې وجې نه دی. پته دا ولګېده. اوس دا شیاټیکا دا درد لکه د دې څه وجوهات دي؟ نو اولنۍ وجه خو د دې دا ده چې ډیسک سلیپ، لکه دې محرو کې دننه ډیسکونه وي هغه سلیپ شي، د هغې د وجې نه په دغې نروز باندې دباو راشي، دا درد جوړېږي. او سپاینل سټینوسیس وي چې هغه هم د دې ملا د دې تیر کې چې کوم پیپ شانتې دی په هغې باندې زور راشي یا نری شي، نو د هغې وجې نه هم په دغې نروز باندې دباو راشي او دا درد جوړېږي. او څوک چې وزندار کار کوي، ډېر وزن وړي راوړي په ملا باندې، د دې د وجې نه هم د عرق النساء دا درد جوړېږي، په دغه نروز باندې دباو راځي. او د شوګر د وجې نه هم دا درد جوړېږي. او عمر چې زیات شي، د هډوکي کمزوري شي، بیا هم دا درد لکه جوړېږي. او غلط کېناستل پاڅېدل د دې د وجې نه دا درد جوړېږي. اوس د دې علامات څه دي؟ علامات د دې دا دي چې دا درد د دې لوور بیک د دې لاندې ملا نه دا شروع کېږي، یو دار په شانتې ځي لاندې خپې ته لکه دا رسي، او دا درد ډېر زیات وي. بله دا ده چې په دې کې ستنې غوندې ټومبلې کېږي او دا خپې کله ناکله هغه خپه اوده شي، او چې ډېر ودرېږي څوک نو هم لکه دا درد جوړېږي، او چې کښېني ډېر زیات نو هم دا درد جوړېږي. دا درد کله ناکله خود به خود ختم شي. څه پته یا د درد ګولۍ انیسایډ لکه نیفراکسین وغیره ګولۍ وخوړلی شي، د هغې سم دا درد ایسته ختم شي. او کله ناکله ډاکټران دې یو قسم ورزش دی هغه بیمار ته وښیي، هغه ورزش کوي، د هغې سم ټیک شي. خو که فرض کړه دا مسله زیاته وي او نښې کېږي، نو بیا د نیرو سرجن سره په دې بیمارۍ کې مشوره پکار وي او هغه علاج بیا پکار وي. جزاکم الله خیر.